نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. دا سورہ رعد سلورم رکوع شروع کیگی. بدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ اوائی دا خلق کفرو چه کافران دی لولا انزلا ولی نازلیگی یا ولی نازل نشل علیہ پدی رسول باندې آیت من ربه داس نشانی داسی د خپل رب د طرفنا قل نتو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان الله بشک الله سبحانه وتعالى چې دی یذل من یشاء گمراه کوي چاله رچوغاړي ويهدي او لار خي الیه خپل طرف تا من اناب چې څوک هغه طرف ته رجوع کوون کیږي. دي کې د کافرانو هغه ډیماند طرف ته الله سبحانه وتعالى اشاره فرمایلی دا چې کفار یو پیرا ابو جهل او داسې یو بل مشرک غټ سردارو هغه کافران رولېګل ملګری چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو الله تاسو وایي چې یاره موسی علیه السلام له په سمندر کې لار ور کړی را د سليمان علیه السلام تخت چې کوم دی په هواګانو چلولې دی او داوود علیه السلام سره بغرونم سنا صفت د الله پاک وي نو تم دا سکارو چې دا مکی دا یو قابل خاطول غرونه دي د مونږ له پټي پکار دي زرخیزي پکار ده دا غرونه لري که په خپل قدرت سره او بل تل تک مونږ له میدانونو او باغونه جوړ کا او نهرونه په دې کې چالو کا چې مونږ لګ میوه دانی داغي خورو او دغه کو او دا څنګه غټي نشانیانه وته یاد کی نو الله هغه طرف ته اشاره فرمایي چې یعنی الله سبحانه وتعالى خو دا کول شي خو کوم خلکو ته چې دغه نشانه ښکار شي نو آیا هغه ایمان وروړو هغه خو ایمان نه وروړو. د سمودیانو د صالح علیه السلام قوم ته خو الله سبحانه وتعالى د غر نه اوخه پیدا کا او بلار به اوخه پیدا شو بچي وروړو دای په مخ کې ټول کلی لپاره ورکول بیا م هغه دغه چې کوم دینو ناشکری وکاو هغه قتل کا نو هغه خو ایمان نه وروړو په دې خبرو باندې د ایمان خبره نه ده دایلک ته ارسو کې خدای بیا م ایمان وروړي الله سبحانه وتعالى چې د چا د پر د ایمان یعنی خوښ کړي نه وي نو هغه بالکل ایمان نشي وروړي چې د چا زونه الله طرف ته عیب کیدون کې بیا هغه الله ته معلوم دي هغه بغیر ډیماندونو چې کوم دی نو ایمان نه وروړي هغه ډیماندونه نه دي هغه بس په الله او پر رسول باندې بس او په کتاب د الله باندې ورځ د قیامت باندې په دې چیزونو باندې چې کوم الله او رسول فرمایلی دي به چون چرا بغیر څه ډیماند نه یعنی هغه ایمان راځي او وروړي او چې چاته الله هدایت کړی وي او بیا الله سبحانه وتعالى فرمای الذين امنوا
او هغه خلق چې ایمان وروړي دي وتطمئن قلوبهم نو اطمینان حاصلېږي د هغې زړونو ته بذکر الله د الله په ذکر سره چې دوی د الله ذکر کوي نو د دوی زړونه مطمئن وي چې موږ ته به الله سبحانه وتعالی لوی لوی درجات راکوي د الله ذکر ډېر لوی اوچت شی دی دا یو سکون دی یو لطف دی یو مزه ده او په دې باندې به الله پاک ډېرې غټې غټې درجې انسان له ورکوي فرمایي حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې وایي څوک بخیل وي مال ډېر نشي خرج کولی نو د الله پاک ذکر ډېر ډېر کوي چې څوک جهاد کې نشي تللی هغه یریږي د مرګ نه هغه د الله پاک ذکر ډېر ډېر کوي دغه شانتي د ډیرو اعمالو دغه کفاره ده چې یعنی من د الله ذکر خو کم کوو کنه ظالم په دې باندې امتحان سپیشي یا صدقه نه دي نو چې وي څوک د الله پاک ډیر ذکر کوي نو دې په ذاکرینو کې په ورځ د قیامت پاسي حدیث شریف کې راځي مفهوم داسې دی چې وایي ذاکرینو باندې په ورځ د محشر هیڅ غم او حزن نه وي غمجن به نه وي دی د قیامت هولناکې به تیری شي ختم بشي هولناک ورځ به 50,000 کاله اب تیر شي او دوی ته به پته مونږ لګي او دوی به د مشکو د عنبرو په ډیرو سیر تفریح کوي او بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف مفهوم دی چې وی بیا به دوی لپاره یو جنډه تیار کړی شي او په خندا به دوی په جنت کې داخل شي او د جنت ته دروازې یو خاص ذاکرینو لپاره ده او دوی باندې به هیڅ غم او حزن نه وي بل حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی چې انسان ته جنت ته چلا شي نو د ته به هیڅ چیز غم او حزن نه وي بجز د هغه وخت چې کوم دنیا کې د په غفلت کې تیر کړي او د الله ذکر یې نه کوي چې فضل خبره او غب شپ لګولي ویرونو د غب شپ نه اجتناب کوي خپل ذکر او اذکار ډیر زیات کوي بس چې فارغ نه سي چې سلطه خبرې مې کوئی پلان کې داسې او ډینګان داسې زمانه تفسیرونه او ګرانی راغه ورغانی راغه او سي هغه داسې شو دې داسې شو او هغه خسرې او دا خراب سره بس ټول د الله ذکر کوي دا تاسو ګټه په ورځ د قیامت پر دې یو ذکر ز سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله د دې په ورځ د محشر باندې به تاسو ته ډیر وی اجرونه ملاويږي رسول پاک صلی الله علیه و سلم چې معراج ته تلو ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو جبرائیل علیه السلام ورته وکړ وای دا ابراهیم علیه السلام نستاسو نیکو بس وته السلام علیکم او هغه ورته چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دستانو سه سلام واچول ورته بچي زماره طرف نخپل امتیانو ته وایا چې د جنت زمکه چې کومنو هغه ډیره زرخیزه زمکه ده او به ډیره خوږی دي او د الله ذکر ډیر کوي چې څومره ډیر ذکر تاسو کوي نو دومره لوی باغات به تاسو لپاره کې کړل کیږي او خپل ونی او بوټي به تاسو لپاره کوي د جنت بوټي چې کوم دي هغه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا ډیر وایا دا هغه وظیفه ورکړي د معراج په شپه باندې وي چې د خپل امتیانو ته وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغو نو هغه بیا خپل صحابه ته ویل صحابه دار مونږ پورې دا خبر رسول نو الله پاک هم دا فرمایي چې الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي وتطمئن قلوبهم او اطمینان به حاصلوي دا غي زړونه به ذکر الله په ذکر د الله سره او الا او خبردار به ذکر الله تطمئن القلوب چې صرف په ذکر د الله باندې به اطمینان نصیب کیږي زړونو ته د خلکو زړونو ته چې اطمینان حاصلېږي نو هغه به صرف او صرف په ذکر الهي سره حاصلېږي اوس الله پاک مخکې فرمایي الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي ګوره ایمان سره نیک عمل یعنی صالح عمل چې کوم دی نو دا ضروری دی ښه تش ایمان کافی نه دی
طوبى لهم خوش نصیبی دا د دې لپاره وحسن مآب او ډیره خټی کانه ده چې چا ایمان وروړو او ورسره نیک اعمال وکړو. یعنی د ایمان د لپاره شرط دا چې د الله ټول حکمونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې خپل ژوند تیر کو. بیا الله پاک فرمایي کذالک ارسلناک او دغه شانتی لګلې موږ ته فی امه یو قوم ته قد خلت من قبلها او تیر شوی دی د دین مخکم یعنی تاسو نه مخکم اممون ډیر قومونه لتتلو د پاره د دې چې اوای اغیتا یعنی تو علیهم الذی اغیتا دا اغا پیغام او حینا الیکا چې کوم مونږه تاسو ته طرف ته درلېږل دي. یعنی دا پیغام اغیتم د خپل پیغمبرانو په ذریعہ سره هم داسې پیغام لېږلو چې الله وحده لا شریک دی، هغه سره څوک شریک نشته، او دا پیغمبر چې تاسو ته راغلی دا حق او سچ دی، او قیامت کې به بیا را پاسې د خپل اعمالو جواب ورکوي. نو په دې باندې ټول ایمان وروړي او زما په نقش قدم باندې چلیږي. یار پیغمبر دا دعوت چلو دی. او بیا الله پاک فرمایي چې وهم یکفرون او اعلان کې هغه به انکار کولو د سسیزو بالرحمن دا الله سبحانه و تعالی. رحمان یعنی دا الله دا صفاتی نوم دی، الله دا الله پاک ذاتی نوم دی، او رحمان دا هغه صفاتی نوم دی. وی دا رحمان یعنی دا الله سبحانه و تعالی انکار وکړو کړه وغی. قل نو تو فرمایو هو ربی غوم زما رب دی. دیبم کفارو بم وی دا رحمان پکې لا سوق دی، موږ رحمان نه پیژنو. استغفر الله. لا اله الا هو او نشته دی معبود برحق مگر هم صرف هغه دی، داغه نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. علیه توکلت او پاغه باندې زما باور ده، و الیه متاب او هغه طرف ته چې کوم دین زما ورتلل دی او ټکانه ده. یعنی الله سبحانه و تعالی طرف ته ټول خلق نه دی، الله ته ناظرېږي. هر سره د مل نه پس به الله سبحانه و تعالی ته حاضرېږي، هغه ته مخ ته ودرېږي، خاص طور په قیامت کې. ولو ان قرانا او کچره وی دا قرآن شریف سیرت او چلی دی روانی دی سره به الجبال د دې په وینا سره غرونه، یعنی کچره تا قرآن شریف لستو او دا غرونه روانی دی، او بل څه او قطعت به الارض یا چې تا کله قرآن لسته او د ازمکه شلې دی ټوکړي ټوکړي کې دی، او کل ما به الموت یا تا دا قرآن شریف وی او دی سره مړی را پاسې دو تاسو سره خبرې کولې. یعنی دا درې غټې معجزې الله سبحانه وتعالی ذکر فرمایلی چې دې ډیماند زده کړو کنه چې عیسی علیه السلام چې مړي ژوندې کړو نو تم ژوندې کوم لا خپل لیکه کنه کوسای چې مونږ ته تاسو کو چې زداهي دین حق دی او کنه ستاغه دین حق دی. زمونږ غدي کو هغه چې په سونو کاله مخکې مړ دی هغه را ژوندې کا، او یا دا غرونه د خپل ځای نه لري کا، او بل دار چې د ازمکه بالکل هواره کا چې باغونه دغه پکو کرو. نو کدا ټول خبرې وایستا په قرآن لستو سره دا دې ته پورم کې او دا پورا کېدیم. بل لله الامر جميعا، بلکې ټول اختیارات چې کوم دي ارس هغه الله سبحانه و تعالی د پاره دي، ټول د الله په لاس کې دی یو شی. نو که چردا تا کړم وکنه نو ابو جهل تر دې پورې ویلو کنه وای زمون او د دې مقابله وا، او اوس مونږه داسې یو بالکل برابر سر برابر یو. وای کده مونږ ته د اسمان نه ستوري مراخته کی کنه وای مونږ په د باندې ایمان وروړو، ولی چې دې سره به زمون قبیله خطه شي او مونږ به دا ومنو چې را قریش چې کوم دینو دا
بنو هاشم دا سرداران دي زمونږه ځکه چې پیغمبر مو د پیغمبري مو منل نو موږ به د لاندې وخت تېرو د حکم منو نو موږ داسې نشو کولی کدی چې هر څوک هغه مخکې دا خبره ختمه کړې هر څوک که نه مړي م را ژوندي کي او دی را غرونه م لرې کي دی دا دغه م کي نو موږ په ده باندې ایمان نه لرو دا د ضد د وجې نه ما خو تاسو ته ویلي چې هغه ته ښه پته وه یو پیره دی خپلو کې سرداران ټول میلاو شو او بیا خپلو کې مشوره وکړه چې یاره زه دا خبره په تاسو څنګه لګي وایي موږ ته ښه پته ده چې دی صحیح سړی دی 40 کاله په موږ کې تېر کړي دی رښتیا وایي دی د الله پیغمبر دی خو که چېرې ومنله نو موږ به د ده لاندې وخت تېرو او داسې موږ نه شو کولی نو دا بس هغه د پښتو هغه خبرې دي بس ټولې چې یا چې څوک ضد ونیسي د هغه ضد والا خبرې دي نو الله پاک وفرمایل چې دا ټول کارونه صرف د الله په لاس کې دي افلم اینه ییأس الذین آمنوا اطمینان وشو چاته الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی الله یشاء الله کچره غوښته وي الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا ټول خلقو ته به هدایت کړو کله غوښته وي هغه ورو څوک کافر پیدا کولو نه د الله خدا کار کولی شو کنه چې تاسو ته هدایت درکو نو دې ټول خلقو ته هدایت کولی شو او الله پاک خدا وګوره دا پرېخه داسې خبره ده چې هر سړي له اختیار ورکړی دی او دا هغه اختیار باندې به د فیصله کېږي په آخرت کې که نه چې دی په خپل اختیار باندې مسلمان شي او مؤمن شي په زور خو زبردستي خو مؤمنتیا او مسلماني نه راغلی چېرې ته یو سړي باندې ټوپک کېږده تماچه پې کېږده توره پې کېږده او چاړه چاکو پې کېږده هلکه ووایه کریم کریم مری ده نن پرې کوم حلالوم دی یا اولم دی نو که ته هغه ووایي دغه وخت کلمه نو دا کلمه قابل قبول ده نه نو ځکه تصدیق بالقلب پکې نشته د زړه نه خو نه ده که نه ستا د یارې نه کلمه ووایي نو څه پې مسلمان خو هغې ته وایي مؤمن خو هغې ته وایي چې هغه د زړه نه مسلمان شي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي که چېرې ما غوښتې نو موږ ټول انسانانو ته بس هدایت کړی و که نه بیا څه ضرورت و ولا یزالو او همیشه بوي الذين كفروا دا کافران تصيبهم رسیږي بدایتا بما صنعوا د دې داغه کارونو په نتیجه کې قارعه سناس افت بدای ترسي په سناس زمانہ کې او تحل او یا بنازلېږي په دې باندې قریبا نزو من دارهم د دې په کورونو کې حتی یاتی وعد الله تر دې پورې چې ورسیږي وعده د الله سبحانه وتعالى ان الله او بشک الله چې دی لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل وعده خو پای کې لږ وخت لګي دا هغه طرف ته اشاره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم نه دا ډیمانډونه کول په مکه معظمه کې او بیا یو وخت دا سراغ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې باندې مجبور کو دا شهید کول او د قتلولو اراده وکړه او د شپېتو یا د سلو قبیلونه چې کوم دی نو ځوانان راغونډ کړو په ویدرول چې بس نن به ترې اثر وهئ او بس دی به دغه کوي او دعوه به بني هاشم په چا باندې کوي په چا به هم نشي کولی ولې چې د سلو یا د شپېتو کورونو قبیلو خلک نو په چا باندې خو څوک دغه کورني شهر سړی به وایي چې ما پې ګزار کړی ما پې ګزار کړی ما پې ګزار کړی چا نه به دی بدلالي نو بس که بیا زیات نه زیات دی نو بس بیا به وایي چې یاره بس مونږ لږ خون بهاره کوي بس ټول به لږ لږ خون بهاره ونکو سلو خان کېږي یو دو خان د ټولو په سر راځي بس وربو کو کیسه به ختمه شي نو دی دا پلیننګ وکړو الله سبحانه وتعالی د هجرت حکم وکړو او د هجرت نه پس بیا کال پس چې کوم دی نو جنگ بدر جوړ شو او جنگ بدر چې جوړ شو نو په جنگ بدر کې اویا کفار سرداران د دې د کورونو نه د هر کور نه چې کوم دی نو یو سړی لاړو مردار شو
د مکی د هر کور نه سرداران او مشران او هلکان او ځوانان چې کوم دی لاړه مردار شو په هغه جنگ بدر کې او به سر سامان فوجو د الله مدد ول راغو دلته کې آیت ته اشاره چې الله پاک فرمایي چې دې کافرانو له الله پاک د دې د لاسونو نه اومدای ته عذاب ورکوي ډیر زر قریب تک استعمال کړی دی خدای الله په دغه کې چې کوم دی دا کال 2 کال دا قریب کې راځي الله په ګوره قیامت د پارم قریب تک استعمال کړی دی چې دوی خو چې دا قیامت ډیر لږ دی کنه خدای الله په نسبت باندې دا نږدې دی الله په نسبت باندې خو یو زر کال یو ورځ ده چې زر کال تیر شي د الله په نسبت یو ورځ تیر شي نو دا قریب دی چې کله قیامت راځي څومره پیړۍ او پکې تیر شي خدای الله په نسبت قریب دی نو دلته کې دا کال یا پای کې لګېدلی بس بیا چې کوم دی دا واقع راغی او د ټول کفار ابو جهل هم پکې مړ شو او د باو دا ټول پکې لاړه چې کوم دی مرداران شو غټ غټ سرداران او په دې باندې کې حرام ګډ شو او غب په راغو او بل دې طرف ته اشاره را چې اکثر به تاسو کتلی چې په یو کلی دا په خوا خو دا ټلیفونونه او دا میډیا او دا سیزونه نو په یو کلی باندې چې وبا راغلو نو بس دا نور کلو والا به ډېر زیات ویریدو وایي هلکه وایي دا غلط کارونه پرېږدي د ظالم بچو ګوره په هغه کلي باندې عذاب راغلی دی سیلاب پرې راغلی دی طوفان پرې راغلی دی یا پې چې کوم دی نو وبا راغلی ده او دا ګناهونه پرېږدي نو خلک به نیکان شو او اوس خو بس وروره خلک بس داسې تصویرانو باسي او موویګانې جوړوي او دغه کوي او بس استغفر الله د خلکو زړونه کلک شو نو داسې د کفارو زړونه هم کلک شوي وو په زمانه کې نو بس بیا الله سبحانه وتعالی هغوی له داسې سزا ورکړه چې هغوی ته د دې اړو ګمان نو چې داسې سزا به مونږ ته میلاوېږي او دوی ډېر په خوشحالو او د ډمانو سره او د سرودونو سره او د شپې بیا چې کوم دی نو هغه جشنونه مناول لسو شپو کې دی چې کوم دی د مدینې منورې ته بدر ته راورسېده او د هغه ځای نه مسلمانانو فوج سره بیا مقابله شو الله سبحانه وتعالی په ټول مرداران کړ نو د هغې طرف ته ذکر دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی کې به هر کور ته چې کوم دی نو مصیبت رسي خو ډېر زر به انشاءالله دی ته ورسي هغه طرف ته الله پاک اشاره وفرمایله الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې کلام الله شریف باندې د عمل توفیق راکړي که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څه کمی زیاتې شي یا الله موږ ته معافي وکړي یا الله زموږ اناس ته په خپل درگاه قبول او منظوره کړي موږ نه زموږ آبا او اجداد نه که څه غلطیانې شوي هغه معافي موږ ته وکړي موږ ته زموږ اهل و عیال ته ټول مومنانو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې او څومره مومنان مسلمانان چې بیماران دي یا الله شفایاب کړي څوک قرضداران د قرضونو د اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق و حلالو د رزق فراغ سبب د ټول مومنانو مسلمانانو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي یا الله په آخر کې موږ تم دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم